ترمذي شریف له الله تعالی بعضې داسې خصوصیات ورکړي دي چې د احادیثو مبارکو په نورو کتبو کې هغه ډېر کم میلاویږي. په دې وجه الله تعالی مقبولیت دې کتاب له ډېر زیات ورکړی. د دې څه خصوصیات هغه لږ غونته کې به طور نمونه ذکر کوو. جامع ترمذي دا په یو وخت کې دا جامع هم دی او سنن هم دی. جامع ذکر چې په ترمذي شریف کې فنون ثمانیه، سیر، آداب و تفسیر و عقاید، فتن، احکام و اشرات و مناقب، دا فنون ثمانیه په دې کې موجود دي، نو جامع دی. او د دې سره سره د فقه د ابوابو په ترتیب باندې دی، نو په دې وجه دا د سننو نه هم دی. نو په یو وخت باندې دې ته را دوه خصوصیات حاصل دي، هم جامع دی او هم سنن دی. ترمذي شریف په هغې کې یو کمال دا دی، یو خصوصیت دا دی چې د هرې مسلې دپاره دی جدا جدا باب قیموي. هر مسله د هغې دپاره جدا جدا بابي، او بیا په هغه باب کې دی مسله دی به طور دعوه هغه ذکر کې په ترجمة الباب کې، او د هغې د لاندې نه بیا د نبی علیه الصلاة والسلام حدیث دی ذکر کې به طور دلیل. نو بره ترجمة الباب کې دعوه او لاندې بیا حدیث چې دی نو دا به طور دلیل دی بیا پیش کی. او بیا دی د کمال کار دا که امام ترمذي رحمه الله چې د فقهاو د مذاهبو بیانولو دپاره دی اکثر دوه بابونه قایموي. یو باب قایم کی بیا ورپسې بل باب قایم کی. نو د طریقه دا ده چې په اولنی باب کې دی د حجازي فقهاو، د شوافیو او دغه شان د حنابلو مذهب ذکر کی، او ورپسې په دویم باب کې امام ترمذي رحمه الله بیا د احنافو هغه مذهب ذکر کی، او د احنافو مذهب ته چې دی نو دی بیا په اهل کوفه سره دی اشاره کوي. یو خصوصیت هغه ترمذي شریف ته دا حاصل دی چې د ترجمة الباب انتهایی آسان دی. د هغې وجه دا ده چې بره ترجمة الباب دی قایموي، نو دی د لاندې د حدیث نه هغه الفاظ بره ذکر کوي. کم حدیث کې چې کم الفاظ دي دا راولي او بره ترجمة الباب دی قایم کی. نو دا بیا انتهایی او اسانې لکه پیرس ته ګورې، په پیرس کې تا ته دا پته نه لګي چېرې دا حدیث ته کوم ځای ذکر کړی دی. نو د ده په پیرس کې هم هغه حدیث په ترجمة الباب کې باب، نو بیا به د حدیث هغه ټوکله راولي او بیا به لاندې هم هغه حدیث بیا ذکر کړي، هغه الفاظ به پکې دوباره دا بیا ذکر کړي. په دې وجه باندې ترجمة الباب انتهایی آسان. خو کله کله داسې وشي چې بره دی ترجمة الباب قایم کی او لاندې په حدیث کې هغه الفاظ موجود نه وي. نو چې موجود نه وي نو د ده خو عادت دا دی چې لاندې د حدیث نه دی الفاظ راغلي او بره ترجمة الباب قایموي. اوس کله کله سړی وګوري بره ترجمة الباب کې څه الفاظ دی او لاندې حدیث کې هغه نشته، نو دی چې بیا وفي الباب کې اشاره کوم روایتو ته کوي چې په دې باب کې د فلاني نه هم روایت دی، د فلاني نه هم روایت دی، نو وفي الباب کې به لاندې دی یوه حواله ورکړي او د هغه حدیث تخریج انشاءالله کېږي، نو هغه الفاظ به په بل حدیث کې موجود وي، هغې بره ترجمه کې دا لګولي. دغه شان دی امام ترمذي رحم الله دا په فقهي مسایلو کې اکثر دوه روایته یا درې روایته یا د دې نه زیات هم دا بیان کی. او د دې وجه دی چې د دوه روایته یا درې یا د دې نه سوا دا بیان کړل، په دې کې د اشاره دې طرف ته کوي چې څومره هم ائمه دي او ائمه ځان له خپل مذهب د کم روایت نه ثابت کړی، نو دی د هغو هغه حدیثونه ټول ذکر کړي، نو دوه درې یا د دې نه سوا د دې لپاره دی ذکر کوي. عموما امام ترمذي رحم الله چې کم د فقهي مسلک ماهرین علما دي د هغو دپاره دی اکثر جدا جدا باب چې دی نو دا قایموي. کم د فقه د مسلک ماهر عالمي د هغه دپاره جدا باب، د بل دپاره جدا باب. او عموما دی چې کم دی اکثر داسې کار وکړي چې دی دوه بابه قایموي، یو باب قایم کی بیا ورپسې دویم باب قایم کی. نو د عادت دا دی چې اولنی باب چې دی قایموي نو په هغې کې اکثر منسوخ روایت د ده په نیس چې کوم منسوخ هغه په اولني باب کې ذکر کی، او ورپسې دویم باب چې قایم کی نو په هغې کې دی ناسخ ذکر کوي. لکه مخکې به انشاءالله مسلسل داسې بابونه راشي، دی به باب د رفع الیدین ذکر کی او بیا به ورپسې د ترک رفع الیدین ذکر کی دویم باب کې. نو د ده اشاره دې طرف ته چې دا اولنی باب چې ما کوم ذکر کړ نو دا روایت منسوخ دی او دا دویم چې دی نو د دې لپاره دا ناسخ دی. داسې ښکلی انداز ترتیب و ښکلې اسان طریقې سره چې دی
نو دا امام ترمذي رحم الله په هغې سره د خپل کتاب دا مرتب کوي. او بیا به دی چې کله حدیث ذکر کړي نو په قال ابو عیسی سره دی د فقهاو اختلاف طرف ته اشاره کوي. هغې کې مختلف مذاهب د ائمو دا ذکر کړي او دغه شانتې د قال ابو عیسی په ضمن کې د اکثر د روایاتو په منځ کې چې دی نو دا توجیحات هم کوي. قال ابو عیسی سره توجیحات چې د روایاتو په منځ کې چې د حدیث مبارکو په منځ کې وکړي